ډیره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو دوه ظالمان هلکان راپاسي او یو د نښې کاري ماشومې سره زنا یعنې بدپیري کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دې ظالمانو هلکانو داسې حرکت وکړو چې هغه ماشومې سره یې اول زنا وکړله او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې او زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خالي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخې ته شوې ده چې یو دوه ظالمان ځوانان زلمي راپاسي چې د یو عمر 14 کاله دی او د بل عمر 17 کاله دی. یوه جینۍ یوه ماشومه جینۍ رانیسي چې عمر یې 9 کاله دی، نوم یې بشرا دی. هغه رانیسي، هغې سره اول زنا کوي یعنې غلط کار کوي او بیا یې د هغه غلط کار نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. پښتانو دغه دوو هلکانو کې اول چې کوم 14 کالو کوم عمر دی، کوم نوم چې مبشر دی، اول ورسره هغه غلط کار کړی دی او بیا ورسره دویم نوم چې دی هغه شبیل دی، هغه ورسره بیا غلط کار کړی دی او بیا دوانو په شریکه باندې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده او بیا یې په بوجۍ کې بنده کړې ده او بیا یې په نالۍ کې غورځولې ده. دوستانو داسې واقعې ډېرې مخې ته راغلي دي چې یو جینۍ سره ظلم وشي، یوې ماشومې سره جنسي زیاتې وشي او بیا د هغې نه بعد قتل شي، خو اوسه پورې چاته خو انصاف نه دی میلاو شوی. دوستانو دې ماشومې سره د 14 کلن مبشر د مخکې نه خو جنسي زیاتې کړې خو یارورې وه. دې ماشومې په کور کې ال نه ویلې چې کله ورسره دې دوانو ظلمو ورسره غلط کار وکړو او ماشومه یې دې نه مجبوره کړله، دې د بېدردۍ سره یې قتل کړه، نو ماشومه یې بیا په نالۍ کې وغورځوله. خو دوستانو دې ظالمانو دوه هلکانو شیطان وایي چې مونږ وایي دوه ظالمان هلکان وایي چې مونږ شیطان دوکه کړي وو، مونږ د شیطان په خبرو کې راغلي وو، مونږ اوس ډېر زیات خفه وو چې مونږ دغه ماشومه ولې قتل کوله. مونږ غوښتلی نو مونږ به دغه ماشومه نه وه قتل کړې، خو زمونږ د لاس نه دغه ماشومه ډېره بېدردۍ سره قتل شوه. یو مسله دا غلط کار وکړو چې اوله مسله زنا وکړله او بل دویم هم دا غلط کار وکړو چې ډېره بېدردۍ سره هم قتل کړه. دوستانو ویل کېږي زمونږ هم په کور کې خویندې میندې شته، خو مونږ د خپلې خویندو میندو سوچونه ونه کړل او مونږ اول خپل پوره کړو. دوستانو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. زمونږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زمونږ خالي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.